السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله مرته خوشاله ساتي. نن تاسو راځي میسج در کومه دا یو تحفه سجاده دا نقطه برابر کړئ. دا یو تحفه ملګری راولېږله د جاپان نه او چونکې هغې یو خبره کړې وه ډېر مهنګه سیټ یې ماته یاد کړی و آیفون کې، خو چونکې ما ورته وویل چې جناب دومره مهنګه سیټ باندې یو قسم ضرورت نشته او دا چې کوم د هغې هغه سیټنګ میټنګ هم یو قسم ډېر ګران د هغې به ما ته په خپل وي چې تاسو ځان لپاره کوم سیټ وخت کوئ نو بالکل زما به ستاسو لپاره یو ګفټ وي. نو یو میسج تاسو در کوم میسج ښه ګوره حدیث مبارکو کې النبي علیه الصلاة والسلام فرمایي بهترین محبت هغه دی چې د الله دپاره او کینو بغض هم هغه ده چې د الله دپاره. نو چونکې د علماو سره محبت کول د علماو سره مینه ساتل او دوستی ساتل که نه نو زه یم د دې نه خو مخلصه دوستانه او مخلصه یارانه زه یم دا په دنیا کې نشته. ځکه ګوره چې دغه سیډه څوک د یو مولانا صاحب سره ښېګړه کوي نو د دې سیډه هغه ته دنیاوي ریسپانس نه میلاوي یو قسم لا. زه به تاسو ته یو خبره وکړم لکه دا د ملګري د جاپان نه دا یو قسم لا ګفټ ما ته راولېږلو نو آیا زه به دله څه ورکړم هغه پښتو کې مشهوره خبره ده وایي ملا به چاله څه ورکړي که نه. نو اصل د علماو سره محبت کول دا اصل محبت دی جی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو هريره ته فرمای اے ابو هريره ستا مال دی نیک او پاک خلک وخوري. نو الله مرته خوشاله ساتي جی چونکې هغې وي زما نوم به هم نه د سره د لاول خو ویډیو هم نه منله چې وایي تاسو به ویډیو نه کوئ بس ما سیس تاسو ته راولېږو او اعلی څیزو ګوره نو ما وی چې دا ماشاءالله خبرې په دې کې نشته. نو جناب ستاسو چې کومه تحفه وه هغه ما ته راورسېده او د دې نه زه میسج صرف خالص مخلص زما صرف یو دا میسج دی چې ډېر خلک ماشاءالله څومره مدارس چې د علماو دي او څومره د علماو د حساب کتاب چې روان دی دا ټول ستاسو په محبت سره روان دی. نو ستاسو په دې کې پوره پوره ایسئ او جناب په دې موبایل کې نه دی په دې موبایل کې ما سره شپږ تفسیرونه دي شپږ تفاسیر په دې موبایل زه 8 پیریډ عالم آنلاین قرآن خیمه په دې موبایل کې الحمدلله یوټیوب فیسبوک او ټیک ټاک انسټاګرام دا ټول پیجونه دی. خو د ژبې مثال دی جناب خو داسې استعمال یې خو داسې استعمال یې هغه اختیار یې تعالی درکړی که نه. نو الله هم راته خوشحاله ساتي یو بیا بیا جي ستاسو شکریه ستاسو تحفه ما ته راورسېده. الله هم راته خوشحاله او قایم او دایم ساتي.